کتاب المفقود مفقود بیان راته کوي. جی مخکې سره مناسبت دا دی، مخکې د سړي د مذکر او مؤنث پته نه لګېدل او دلته د ژوند او د مرګ پته نه لګي. لغت کی هو المعدوم لغتن، کم کس چې ورک وي معدوم یې غته ویل کېږي، بلکې فقط چې دی که نه دا د ازدادو نه دی. تلاش د باره مې استعمالیږي او دغه شان ورکوالي د باره مې استعمالیږي. تبلیغین وایي که نه تفقد دی وکړو. تفقد څه ته وایي؟ څه تحقیق محقیق کوي. څه وایي؟ چک مې کې دا تلاش مالاش کوي. وتفقد الطير فقال ما لي، وتفقد الطير او رکی ومندلو مرغی، وتفقد الطير او تلاش د مرغی شروع کو. دواړه معنی دي که او مفقود کم دواړه معنی سیټ کیږي، خپل ورکی او ورسه تلاش کوي. اصطلاحي تعریف خپل کتاب کې شوی هم دی، هو الذي يخرج من في جهته فيفقد، یو طرف کی وزي او بس ورک شي. ولا يعرف جهته ولا موضعه، انې طرف بدلېږي کم خاطله نه زی بدلېږي کم ځای کې دی. ولا يستبين امره، د امر پته نه لګي. ولا حياته ولا موته، د دغه تفسیر دی، مرګ او جون پته نه لګي. او يأسره العدو، دشمن یې گیر کی او به د موت او د قتل او د حیات وغیرہ پته نه لګي. دی پورا تعریف دی جوهر کی. حکم سر انه حی فی حق نفسه، دا ذهن کې کې دی. مفقود د خپل ځان په حق کې ژوند دی، د میراث باندې تقسیمي کی. او حتی لا یقسم ماله بین ورثته، همدغه شان اجاره موت سره فسخ کیږي، دا به اجاره به نه فسخ کیږي. ومیت فی حق غیره حتی لا یرث من احد مات من اقاربه حال فقده. اقاربونه که څوک مل شوي دا به میراث هم نه وړي. دا مسلې را روانې دي. مسائل د باب 5 دی. اول نمبر تعریف د اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام میت. وسی احکام موري. حکم مال المفقود قبل الحكم بموته، د مال حکم ادا دی چې قاضي به یو کس مقرر کړي د مال حفاظت وکړي. به ووري د مال حکم ورله بیانې د موت د حکم نه مخکې. څه مطلب؟ د موت حکم لا نه دی لګېدلی چې دا مړ شو. په دغه دوران کې د مال سره به څه کوو؟ د هغې حکم بیانوي. نو نصب القاضي من يحفظ ماله، یو کس به مقرر کړي نایب، هغه به د مال حفاظت کوي، په هغې به قایم وي. د ده کوم حقوق دی هغه به خلکو نه حاصل کړي. همدغه شان د ده په ښځه او د ده په اولاد صغار باندې به د هغه د مال نه خرچه کوي. هر هغه څوک چې د قاضي د قضا نه غیري خرچه په مفقود واجبېدله، چې هغه نابالغه بچي دي، هغه ښځه ده او هغه مور او پلار دي، دا به انشاءالله کتاب النفقه کې راته راشي. نو دغو دپاره به نفقه جاری شي د قاضي په حکم باندې. ته به دا نه وایې چې هلکه قاضي فیصله به غایب چیرې ده، خو جایز نه ده. انشاءالله موږ له به راشي. قضا علی الغایب جایز نه ده. قاضي څنګه فیصله کوي چې دغه مفقود غایب د مال نه دي کسانو ته میراث جاری کوي؟ نو صاحب د هدایي جواب همدا لیکلی چې دا اعانت دی، دا قضا نه ده. دی خو دغه په حضور کې هم د قاضي د فیصلې نه علاوه د مال حقدارو، د نفقې حقدارو. تاسو رسئ لاندې اوسه قاعده لیکلې ده. او کم کسان چې داسې دي چې هغو ته هله نفقه د په مال کې میلاویږي، د یو سړي په مال کې، چې هغو دپاره باقاعده قاضي فیصله وکړي، لکه ورونه خویندې شولې یا بالغه بچي شو، دوی ته نفقه هله میلاویږي چې قاضي فیصله وکړي. نو دغه شان کم کسان چې دي د مفقود په مال کې به هغو ته نفقه نه مقرریږي، ځکه دا غایب باندې قضا کول او غایب باندې قضا کول صحیح نه دي. لاندې لیکلي وګورئ. والاصل أن كل ما يستحق النفقة في ماله حال حسرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته، لأن القضاء حينئذ يكون إعانة. وربسي وكل من لا يستحقها في حسرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته.
لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء أو ثابتة دريمة والقضاء على الغائب ممتنعون. فمن الأول وهم الذين يستحقون النفقة بغير قضاء الأولاد الصغار هم دغشان والإناث من الكبار دا من ویلی بالغ جنکین بکی هم دغشان هدای کی وی بالغ زامن کم چی معذور دی وزمنا من الذكور الكبار. ومن الثاني وهم الذين لا يستحقون بحضرته إلا بقضاء الأخ والأخت والخال والخالة. حجی مخکره دی اولاد من ماله د مال نه به خرچه کوي د کم مال نه نو به اتفاق دی چې کم درهم او دنانیر دی هغه دی هغه نه بس خرچه برخلی یا غنم پراته دی غنم برلی خوري به او کم چې عام سامانونه دي خرڅول شي کنه ندی امام صاحب رایدار چې کم منقولی دی هغه خرڅول شي غیر منقولی زمکه ونه خرڅي خپل نفقه کې مور او بلار خپل نفقه کې دغه شان خزه خپل نفقه کې دغه شان نابالغ بچو د پر به قاضي نه خرڅي زمکه نور مال به خرڅي صاحبین وې دواړه به نه خرڅي. دا کتاب النفقه کې راځي ان شاء الله. خو فتو چې د امام صاحب قول لها چې غیر منقولی به خرڅي او وجه سره وي دغه خرڅول دغه حفاظت دی بلار لا څه کې وسیم خرڅول شي هدايه کې وي او منقولی هغه خپل محفوظ دي ضرورت نشته دي. دریم نمبر مسئله حکم زوجة المفقود قبل الحكم بموته. لا فیصله نه شوی چې مړی صاحب شو اوس به خزه غریبه څه کوي دومره وخت پورې بس دغه حکم دا دی ولا يفرق بينه وبين امراته تفرقه بن راولو نبی بکله تفرقه راولو د داود خزه ترمنځ نصولرم عنوان الموت الحكمي للمفقود وحكم زوجته وماله بعده. موت حکمی د مفقود او به د خزي حکم او به د مال حکم د موت حکمی نه پس. زمونږ د احناف اصل مسلک دار موږ سراجی کې ویلو نو تم پورا قصه ذکر کړي وخت سراجی کې کستا ذهن کې زمونږ د احناف اصل مسلک وکیدا دی چې د دې سړي امزولي کلم مړ شو نو موږ به فیصله وکړو د عمل دی او خزه به آزاد شي نه دا به کله کوو همزولي کله مړ کېږي عام طور باندې نو په دې کې مختلف رای دي لکه صاحب د قدري دا 120 سال عمر ذکر کړي چې کله د 120 سال عمر شي تب جا کې موږ وایو دا مړ شو اوس به خزه آزاد شي. لاندې لیکلي واختلف الاقوال في تعيين المده فابو يوسف رحمه الله قدروا ب100 سنه سل کاله. امام سیم نے امام حسن روایت کړی دی ب120 سنه لکه څنګه چې متن کې دي او ظاهر روایت هم دغه مقدر بموت الاقران من اهل بلده والمختار انه يفوض الى راي الامام اصل مساله دا او وربسوي وقال المتاخرون من مشايخنا واذا شپته کال دي 60 کالو عمر چې شو بس د مر په سلب وشي رفقا بالناس خلق تبدي کی نرمی دا به وقاعده ذکر کړي ودفعا للحرج عنهم چې د خلقونه حرج لري شي لاندې لګري دي د خلقونه حرج لري شي دا قاعده د دوه نه جوړه ده الحرج مدفوع څنګه چې زمون قاعده کې 100 نمبر لیکلی و او الضرر يزال الحرج مدفوع او الضرر يزال نه دا یو قاعده جوړه ده دفعا للحرج عنهم. خجی اوس به زمونږ متأخرینو دا فتوا بدل کړله او به ویل امام مالک رحم الله بقول باندې به فتوا لګو علامه شامی وغیرہ ذکر کړي دغه شان ضرورت په وخت کې د بل امام په رائے باندې فتوا ورکول شي او به حضرت حکیم الامت رحم الله باقاعده کتاب په لیکلي الهیله الناجزه باغی کی پوره قصې ذکر کړي دغه خلاصه دا ده چې دا خزه بلاړ شي عدالت ته او التبا ثابت کی اوله چې زما خاوند دی پلان کې باغی به گواهان راولي او یعنی زما زی خزه ما می خاونو او دغه گواهان
تسامم کافی ده پکې چې موږ اوریدلی دای خزه واغې خوانو دکه ان شاء الله ان قریب به دا مسله راشي چې شهادت په کم زینو کې په تسامم باندې کافی دی سر بورې دو باندې نشپګو زین دي یو پکې ده دویم به دا گواهانو سره ثابت کی چې هغه ورک دی سړی ورک دی پته نه لګي نو چې کله خزي دغه دوه شهادت پیش کړه هغه نه پس به قاضي شروع شي دیو ته وای تاسو یې ګورئ موږ به ګورو نو قاضي حتی الوسع تلاش نه بس پیدا نکو بس به خزي ته وای توزا او څلور کال ټیم دې شو څلور کال پس به راځي نو که څلور کال تیر شو او څلور کالو کې دنه رااله خبه خو کرانه له نو په دغه صورت کې به خزه دوباره راشي به گواهانو سره ثابت کی چې څلور کالو پورې یعنی د کوم وخت نه چې تا منګه واپس کړی تر اوسه سره نه دی راغلی هیڅ پته نه ده لګېدلې د مرګ او د ژوند نو په دې وخت کې به قاضي نکاح ورله ماته کی څلور میاشتې او 10 ورځې عدت به تیر کی مخکې به نکاح کولی شي تاسو ورسېدلی به مسله دا ده که قاضي کوم ځای کې نه یی خو شرعي فیصله نه کوي نو کوم پنجایت دی هغه دا فیصله کولی شي که نه ویم کولی شي د غیر بر خپل شرایط دي اول دا چې کم جماعت فیصله کوي کم از کم دغو تعداد 3 کسانی او دویم نمبر ټول به عادلان وي دیندار وي او دریم نمبر ټول به عالمان وي په دې مسله باندې یو د عالم وي چې هغه په شهادت باندې او په دې قصه باندې پوهیږي یو به کې دسي درې څلورم چې کله نکاح فسخه کوي د څلور وړو مشترکه رایي وي تاسو راسئ کنه خجی او پنځم نمبر کله چې د خاوند تلاش کوي دا وخت کې براخزه خپل مصارف خپل برداشت کوي ها که عاجز وي نو به ورله حکومتي وخت به ولا برداشت کوي وستي عدت تیر کو څلور میاشتې او 10 ورځې مخکې نکاح وکړله او دا غینې مثلا بچی مچیم پیدا شو اوس زوړ خاوند واپس رالی اوس به څه کوو نو دغه اوس خپل احکامات دی او دا چې دا ښځه خپل زوړ خاوند ته ملاویږي نوی نکاح ته به ضرورت هم نه ځکه زړه نکاح لا باقي ده او دویمه مسله دا ده که چېرې دې دویم خاوند خلوت کړی دخول یې کړی یا نو په دغه دواړو صورتونو کې به دې ته مهر کامل ملاویږي او ورسره عدت به هم تیری عدت به د زوړ خاوند په کور کې تیری او کچری نکاح لا د دویم خاوند ولا ختم کړي نه ده او اولاد پیدا شوه یا ختم کړه او عدت کې اولاد پیدا شو د دویم خاوند نه نو صحیح دا چې د اولاد به د دویم خاوند وي تاسو رسئ به بده مې لګ نور زیادت کړي دی او بسې لیکلي کچری دا کومه مسله چې شوله د اله د چې خزه خپل نان نفقم پوره کولی شي او په ځان باندې یریږي نه د ګنا نه او کده سیوا چې کله دی درخواست پیش کو د فسخ نکاح لپاره او د دې د نفقې تنظیم نه کېدلو او ځان عزت کې ساتل لا مشکلو نو په دغه صورت کې اصل علت نفقه د نفقې تنظیم نه دی کولای شنو بل څوک چې کفیل جوړ شوی وي نو بس به ولا کم از کم مدمر کولای شي یو میشه پورې به واپس کی تاسو ګوري موږ به ګورو کوراله خده کني به تبانی حکم دوباره یو میش په سولګي داغه د موت او تبه څلور میشه ول سورې د تیر کی او کدن نفقې تنظیم کېدلو د عفت هغه یعنی بے عزتی امکانو عزت خطره وا په دغه صورت کې بولا یو کال پورې ټیم ورکی تاسو پیږئ بهرحال مخکې راځئ فإذا تم له 120 سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امراته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت
ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه شيئا. د موت حکمي نه مخکې چې څوک مړه دي که نه هغو ته به د ده په میراث کې څه نه میلاویږي ځکه خو د ده د مرګ نه مخکې مړه دي. پنځمه مسله ارث المفقود، یا خپله چا نه میراث وړی شي که نه شي. ولا يرث المفقود من احد مات في حال فقده. دا چې تر څو پورې ورکو که نه لا د مرګ فیصله نه وه شوې. نو موږ وختي ویلي وو په حق د بل کې دا مړ دی په دې فقط په حالت کې. نو د دې فقط په حالت کې څومره خلک مړه شوي د هغو نه به دا میراث نه وړي. ولا يرث المفقود من احد مات في حال فقده. وجه سره دلته اصول هدايه کې اصل لیکلي الاصل ان استحباب الحال لا يصلح حجة في الاستحقاق. دا جون خو استصحاب الحال باندې قائم دی چې مخکې ژوند دی اوس به مي او استصحاب الحال دفع د استحقاق کولی شي د مال پورې څوک راځي دفع کولی شي خو استحقاق نشي ثابتولی چې د حق د بل چا په مال کې ثابت کی. د استصحاب الحال کمزور دلیل دی. امام کرخی رحم الله اصلم دی الاصل ان الظاهر دا خو ظاهر و چې دا مخکې ژوند دی اوس هم ژوند دی. ظاهر معنی استصحاب الحال ان الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق. اصول کرخی نمبر 20 اصل لے خجی مخی راضی کتاب الاباقی لغت کی ویلی کی هو التمرد والانطلاق سرکشی کول و تختیدل. واخذ الابق افضل من ترکه في حق من يقوي عليه لما فيه من احيائه. دا یسی و جزی ذکر کلی خرزی ورلا. قال الثعلبي الابق الهارب من غیر ظلم السيد له. ابق هغه چاته ویل کیږي چې مولا په ظلم نه کوي او تختی او که مولا په ظلم کوي او تختی هغه ته به ابق نه وي هغه ته به هارب وي. دغه وجه د وي اباق چې د عیب د منګ بيواتو کې ویلي دي او حرب چې تختیدل د عیب نه دی د خوالی چې مولا ظلم کوي. خجی مخکې کتاب سره مناسبت څه دی وی مفقود او عابق دواړو پته نه لګي چې ته تلی ورګ دي. من حيث ان كل من العابق والمفقود غائب لم يدر اثره. مخکې راځي الجعل لمن رد العابق. څوک چې عابق غلام مولا ترا واپس کوي هغه ته به جعل ملاويږي. جعل چاته وي ما يجعل للعامل على عمله. عامل ته چې د عمل په وجه کې اجرت ملاويږي هغه ته ویل کېږي جعل. نو مسله دا ده کله چې وسلی پر دې غلام ونیولو او ګواهان یې جوړ کړ چې ځان له مینې دی نیولې مولا ته واپس کومه. نو که د دومره لرې نه راواپس کو چې هغه د سفر مسافت و 3 ورځې 3 شپې تاسو رسې 3 ورځې نه زیات مزل وغې نه راواپس کو نه د به پوره 40 درهم ملاویږي د غلام د واپسې په وجه. او کچري 3 ورځې لنډې علاقې کې واپس کو نبی امام محمد رحم الله وی حساب بلګی نو 3 ورځې مطلب 80 کیلومتر نیم 40 کیلومتر نه واپس کو نیم جول بور کې 20 او کدا غیر څلور رسو کې 3 څلور رسو کې چې وایي څومره جوړیږي هغه نه واپس کو نبی وته 20 ور کوي اسب شرازي رسې بي. او امام ابو یوسف رحم الله وی چې نه جی بهر حال به ته 40 درهم ور کوي او بده باندې فتوام ده تاسو ګورئ. اذا بق المملوك فرد رجل على مولاه من مسيرة 3 ايام فصاعدا فله عليه جوله دغره بر وجو لازمي. ک مولا شرط لګولې او کني لګولې چې جول به ورکوما. ها یو صورت مستثنا دي ک ورته ویل چې لکه ازما غلام را ولا راي وستلو اعانت د دې کې به جول نشته. او صحابه چې اتفقوا على وجوب الجول وان اختلفوا في مقداره. مقدار کې اختلاف وغبيله خبره ده جول کې اتفاق خجي وهو 40 درهم 40 درهم دي. وان رده لاقل من ذلك فبحسابه دغه حساب بلګي دا کوم حساب چې مو ویلو بس هم دغه صحیح دي. وقيل چا ویل دي يكون بتصالح لحهما
دواړه چې په زمانه صلح را لاغي هغه پیسې دی ولور کې به او چا ویلي برأي الحاکم حاکم به وګوري هغه به اندازه ولګي دومره زین را واپس کړي دومره پیسې او جوړې کیږي. خدا د امام محمد رحم الله رائے ده وإن كان قيمته أقل من 40 درهما قضي له بقيمة إلا درهما. اوس که چېرې دغه قیمت هم دغه 40 درهم خیالم دی که نه اوس به څه کوو؟ امام محمد رحم الله وایي 40 درهم یا د دې نه کم قیمت دی نس به مولا 40 درهم لیونی دی چې ورکوي نسې به ورکي داسې به وکړي غلام قیمت به ولګوي غلام قیمت یې ولګو مثلا 20 درهم دی 1 روپۍ به ترې کمی کړي 19 به ورته ورکړي 30 درهم دی 29 به ورکړي 40 دی 39 به ورکړي. وإن كان قيمته أقل من 40 درهما قضي له بقيمته إلا درهما. او امام ابو یوسف رحم الله وایي چې نجی پوره 40 درهم پکار دي نس په دې معنی وارد دي نس کې 40 راغلي دي دغه مفتابی رائے ده کان قول الراجح کې دي امام یوسف رحم الله رائے مفتابی ده. صدرمه مسله چا چې غلام را روان کړي دغه نه و تختیدل نو به وایغه سره خو امانت وکنه یار توان بغه معنی نشته. وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه ولا جول له البته به بوتا جول من ملاويږي سب ځکه نشته لأنه أمانة في يده او به ورته څه ملاويږي ځکه نه چې دا جول خالو مولا ته بس کله وي ده خونه دي. دویم نمبر عنوان الاشهاد عند الاخذ کله چې غلام نسی مولا د پاره نو بکار د گواهان جوړ کی چالکا مولا لني سما واپس کو میزان لنه وينبغي يشهد اذا اخذه انه ياخذ ليرد على صاحبه هغه پاره کوما او هدايه کړي دا صاحبانو د طرفین راي ده حتی کچري گواهان جوړ نکړه او ویني مولا ته واپس کو دي ته بجولم نه ملاويږي. ترک الاشهاد دا امارت د دې چې ځان لني ولې وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذ ليرد على صاحبه. خاتمة دباب كشري عبد عابق رهنو شيء مرهون تختدله ويبا جول بچامني پمرتهن باني بوي ذکر بدی غلام و بسې باندې دا غدین ژوند کیږي نو فائدې هغه ته ده. مخکې کسا سوچوي حواله کې تقریبا موږ دا قصه کړې و چې د واپسې اجرت به بچا مني حواله کې وکنه عاریه کې عاریه په اخر کې وکنه اجرت درد عاریه په مستعیر دی اجرت درد عین مستاجره په موجر دی او درد عین مغصوبه په غاصب دی قسم کړي نو تل یو قاعده ویلې و چاله چې پیدا ده دغه واپسې اجرت دا په هغه باندې نه دا مجرد دی دلته مرتهن له پیدا ده دغه دین ور سره ژوند کیږي کنو دغه دین ختميږي. خجي فإن كان العبد العابق رهنا فالجول على المرتهن. كتاب إحياء الموات.